د چارسدې پر زړو کلی کې د مدرسه ریاض القرآن کې د شلو ماشومانو د ختم القرآن دستوره وشوه چې په دې مدرسه کې په سوونو ماشومان دیني زده کړې ترلاسه کوي. د مدرسې محتمم مولانا ریاض د ختم القرآن نه وروسته وویل چې دین زده کول او بیا یې نورو ته رسول بهترین خلکو کې شمیرل کېږي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور مبارک فرمایي پتا څه کې بهترین هغه چې قرآن زده کوي او بل ته وخی زده کوي به مو بل ته به وخی. دوه ذمہواری دي. بهتر هغه چې قرآن زده کوي او بل ته مخی. نو دا حضور مبارک د حدیث پرنا کې دا بهترین خلک دي. اوس په موږ او تاسو باندې دا لازم دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق موږ قرآن زده کوو او بل ته مخایو. نو د دې لپاره بیا مساجد دي او مدارس دي. په دې کې قرآن زده کیږي او بیا چې پاغي کې کم ماشومان تیار شي ناظری سره قرآن وي او دغه شانتي حفظ د قرآن کی او ورسره ترجمه مو کی او چې کوم مدارس کې د کتابونو تنظیم یا غم پکيو کی نو دی دلته کې د علم د دولت حاصل کی دی باندې ځان خسته کی او بیا په مخ د ځمکه باندې د دې پرچار د خپل بس او د خپل استطاعت مطابق هغه کوي. په دا مهال د رزړو یونین کونسل ګړی کاکاهیل چیرمن طارق باچا وویل چې دا د کلی لپاره د خوشاله خبره ده چې ماشومان د علم او د دین نه خبر ساتل کیږي. د طارق باچا په کوششونو سره دغه مدرسې ته د امدادي رقم اعلان خو شو او ویل چې دا د سجاد کاکاهیل یو ملګری را لېږلی دي. چې اوس نن سبا کوم مفتی ریاض صاحب کوم خدمت کوي نو دا د ستاینې وړ دی او لکه د دوی شوق هم دی نو پکار دی چې دوی موږ په هر طرف باندې د دوی د ستړو ته د دوی چې کوم خدمت کوي چې د دې ته پرځمونه مړوندې کو لکه دوی سره کومک هم وکړو لکه دوی سره ټیم په ټیم چې څه زموږ د ټولو نه کېږي چې هغه وکړو. زموږ د سجاد باچا یو ملګری دی دوبۍ کې زما خیال چې استوګ نه کوي او اس کا نام ندیم احمد ہے اور اس کے والد صاحب کا مولوی محمد حنیف ہے جو اس کو تقریباً ریسنٹلی وفات پا گئے ہیں. تو اس کے لیے مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے اور انہوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے اس بچوں کے لیے اس بچوں کے مدرسے کے لیے اور اس مسجد کے لیے انہوں نے ڈونیشن کیا. مدرسې د دین سرچشمې دي او زیاتره مدرسې د مالی کمزورۍ حالت سره مخ دي. خو عالمان وایي که څوک ځان له د آخرت لپاره ګټه کول غواړي نو باید چې دیني مدرسو سره دي مالی او جسمانی مرستې وکړي شي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400